د مور او پلار احترام کول. د مور او پلار په احترام کولو سره جنت ملاویږي. یو سړي استاد ابي اسحاق ته وویل چې تېره شپه ته ما په خوب کې لیدلی وم چې ستا په ږیره کې 2 ملغلرې د یاقوتو او د مرجانو ځوړندې وي او ستا ږیره په دغې 2 ملغلرو سره ډېره زیاته حسنداره شوې وه، ډېره زیاته ښکلې شوې وه. نو استاد ابي اسحاق دغې سړي ته وویل چې تا بلکل رښتیا ویلي دي، ځکه چې په دغه شپه باندې ما د خپلې مور کیښتې خپل کړې وې او په بل حدیث شریف کې راغلي دي چې اول شیء كتب الله تعالی فی لوح المحفوظ بسم الله الرحمن الرحیم إني أنا الله لا إله إلا من رضي عنه والده فأنا عنه راضي. اول شی چې الله تعالی په لوح محفوظ کې لیکلی دی هغه دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم، چې بېشکه زه الله یم او نشته معبود د ذات زما مگر زه یما. نو د چا نه چې د چا مور او پلار راضي وي نو د هغه نه زه هم راضي یما. او دغه رنګې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یوې ښځې خپل زوی ته آواز وکړو چې یا جوړېج، او حال دا و چې جوړېج په مونځ کې مصروف و. جوړېج وویل اللهم أمي وصلاتي إن قدرك مع حق إجابة أمي وإتمام الصلاة. جوړېج وویل چې یا الله تعالی دلته خو یو خوا ماته مور آواز کوي، د دې اجابت هم لازم دی، او بل طرف ته په فرض مونځ باندې ولاړ یم او دا مونځ اتمام ته رسول هم غواړي، او د دې مونځ د ادا کول هم یوه فریضه ده. بیا مور هم دا آواز کوي چې یا جوړېج یا جوړېج یا جوړېج. په حدیث شریف کې راغلی دي چې جوړېج ته 3 ځلې آواز وکړو د مور او جوړېج په مونځ باندې ولاړ و. په آخره کې د دې جوړېج مور داسې وویل چې یا الله تعالی تر هغه وخته پورې جوړېج مه مړ کوه تر څو پورې یې چې د زناکارې مخ نه وي لیدلی، یعنې دا جوړېج چې څو پورې په زنا باندې متهم شوی نه وي، تهمت پې د زنا نه وي لګېدلی، نو د هغې وخته پورې د جوړېج له مرګ نه راولې. په دې وخت کې به د دې جوړېج د عبادت خانې خوا ته یوه زانیه د ګډو سرولو دپاره راتله. نو د دې مزني بچی پیدا شو. نو دې مزني ته وویلی شو چې دا ماشوم تا د کوم ځای نه پیدا کړو، یعنې د چا نه دا ماشوم پیدا شوی دی. هغې مزني دې خلکو ته وویل چې دا ماشوم د دې جوړېج نه پیدا شوی دی. د دې جوړېج په عبادت خانو کې دې جوړېج خلکو ته وویل که چېرته دا مزنیه په دې خپله وینا کې رښتونې وي نو دا وړوکی ماشوم به ووایي. نو جوړېج دې وړوکي ماشوم ته وویل من ابوکا، ستا پلار څوک دی؟ نو دې ماشوم خبرې شروع کړې او وی ویل چې راعي الغنم، او وی ویل چې زما پلار هغه د ګډو شپنکی دی. او په بعضې روایاتونو کې داسې هم راغلي دي دا جوړېج د خپل وخت یو لوی بزرګ و چې کله ورته مور آواز وکړو او دې په فرض مونځ باندې ولاړ و. او حال دا و چې په هغه زمانه کې په مونځ کې خبرې کول جایز و او دې جوړېج ته 3 ځله مور آواز وکړو، خو دا جوړېج په فرض مونځ کې مصروف و. دې جوړېج خپل مور ته جواب ورنه کړو. نو مور یې بوډۍ شوې وه او دې جوړېج ته یې د زړه نه خیري اوازار وختو چې ای جوړېج الله جل جلاله دې تا له تر هغه وخته پورې مرګ نه راولي چې
تر څو پورې ستا مخ د زنا په تهمت باندې نوي تور شوی هغه دعا جوړې ته قبوله شوه نو په دغې وخت کې یوه زناکاره ښځه وه چې هغې د شپنکي سره زنا کړې وه نو په کوم وخت کې چې ماشوم پیدا شو نو خلکو ورته وویل چې دا ماشوم د چا نه شوی دی نو دغې مزني به خلکو ته ویل چې دا ماشوم زما د جوړېج نه پیدا شوی دی خلک حیران شو چې دا جوړېج خو د زمانې یو بزرګ دی او مشهوره خدا ده چې جوړېج په زندګۍ کې چرته زنا نه ده کړې او زنا نه کوي لہذا اوس څنګه د دې جوړېج نه زنا وشوه خلق را جمع شو او د جوړېج عبادت خانه یې ورانه کړه او په وهلو یې شروع شو چې ډېر زیات یې ووهلو او دا یې ورته وویل چې دا زنانه خو زناکاره ده او لہذا ته خو یو عبادت گزار او یو بزرګ یې تا نه ولې داسې کار وشو تا ولې داسې کار کړی دی او په وهلو یې شروع شو چې جوړېج یې وهلو نو جوړېج پوه شو او خلکو ته یې وویل چې ما سره نن کوم کار وشو دا د مور د بددعایۍ په وجه باندې دا د مور د آزار او د خیرو په وجه باندې ما سره دا کار وشو دې جوړېج دې خلکو ته وویل چې لهذا دومره صبر خو راته وکړئ زه د مور سره ملاقات وکړم جوړېج چې کله مور ته ورغی او مور ته یې وویل چې ای مورکه ستا بددعا ما ته لګېدلې ده او زه د زنا په تور باندې تور شوی یم او اوس زه په سخته کې راګیر یم اوس راته دعا وکړه چې الله جل جلاله ما د دې سختې نه وباسي نو د مور خو په خپلو بچو باندې ډېر زیات زر زر زړه خفه کېږي او لاس یې اوچت کړل او د جوړېج دپاره یې دعا وغوښتله الله نه ای الله جل جلاله جوړېج چې په کم مشکل کې پساو شوی دی د دې مشکل نه یې وباسه نو جوړېج چې کله واپس دې خلکو ته راغی دې خلکو ته یې وویل چې که چېرته زما څه فایده وړوکی ماشوم بیان کړي نو تاسو به یې راسره ومنئ نو خلکو وویل چې دا وړوکی ماشوم او خبرې کول دا خو به ډېره ناشنا وي جوړېج دې ماشوم ته وویل چې ستا پلار څوک دی ماشوم لګیا شو او خبرې یې کولې چې زما پلار پلانکې شپنکې دی او دا جوړېج زما پلار نه دی نو خلک واپس راغلل او د جوړېج لاسونه یې ښکلوله او جوړېج ته یې وویل چې په غلط فهمۍ کې مونږ ستا عبادت خانه ورانه کړې ده مونږ کوه ستا دپاره د سرو زرو عبادت خانه تیاروو جوړېج دې خلکو ته وویل چې نه زما دپاره هم هغسې پخوانی عبادت خانه تیاره کړئ خو زه ورته ضرورت نشته خو بس چې زه الله تعالی د دې مشکل نه وښکلم لہذا ای زما مسلمانانو وروڼو او خویندو تاسو هم دا سوچ وکړئ چې د مور خیرې څومره زر لګي او د مور دعا څومره زر قبلي کله د مور د زړه نه جوړېج ته آزار او خیرې ووتلي نو هم یکدم ولګېدي او چې بیا کله جوړېج په مشکل کې راګیر شو او مور یې ورته دعا وکړله نو څومره زر قبوله شوه لهذا موږ او تاسو له هم پکار دي چې د داسې واقعاتو نه موږ هم عبرت واخلو او د خپل مور او پلار خدمت په کولاوي سینې سره وکړو او د خپلو والدینو نه دعاګانې واخلو نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو له د دې واقعې نه د عبرت او د پند اخیستلو توفیق را نصیب کړي آمین آخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين